نو هغه زنانه د خپلو خاوندانو غیبتونه کوي، زما خاوند خو داسې بخیل دی او زما خاوند خو داسې دی او زما خاوند خو داسې دی. هره ښځه د خپل خاوند متعلق لګیا ده او زما عزتمندو په دې کې یو تربیت یافته جینۍ ناسته وه، تربیت یافته. ځکه خو تاسو ته وایي که نه چې تاسو چېرته هم د بچي دپاره رشته کوئ نو ځان له د جینۍ ښایست ته مه ګوره، ځان له چې کوم دی د هغې مالدارۍ ته مه ګوره، لږ د هغې تربیت ته وګوره، د هغې ناسته پاسته وګوره، د هغې پرهیزګاري او تقوا وګوره. سبا به ستا دا بچې هغه کور ته ځي راځي نو ستا دا بچې که د زمانې ولي الله هم وي نو زما عزتمندو د خوا خسکر که راځي او د خوا خسخر چې کوم دی د کور ماحول جوړ نه دی، ستا د دې بچي نه به هم فوډري او چرسي جوړ کړي او داسې شوي دي. نو جینۍ ګوره، هغه خلک ګوره تربیت یافته دي که نه دي، دینداره دي که نه دي. خیر دی که غریبانان وي خو زما محترمو چې تربیت یافته وي، دینداره وي، انشاءالله ستا بچې به خوشحاله ته به خوشحاله یې. ته لور ورکې نو داسې خلکو کره لور ورکړه چې هغه دیندار یي، پرهیزګار یي، متقیان یي، د الله یرې په زړه کې وي. چې کوم خلک د الله نه یریږي وایي ته د دې خلکو نه مه یریږه، او څوک چې د الله نه نه یریږي وایي د دې نه ویریږه. ولې د الله نه نه یریږي؟ نو که ستا په لور یې هر رقم ظلم او ستم نو زما عزتمندو دا جینۍ فانمان برداره وه، دا جینۍ تربیت یافته وه، دې تربیت شوی او په دې کې یوه ښځه ناسته وه، هغه ورته چې کوم دی نیش راواخیستو چې ودرېږه ته خو مونږ ته داسې خبرې کوې چې د دې خپلو خاوندانو غیبتونه مه کوئ. تا زه خپل بچي دپاره کومه او ستا خاوند پیدا شي بیا به دې پته ولګي چې ته خپل خاوند غیبت کوې که نه کوې. نو زما عزتمندو هغه دې زنانه دې جینۍ پسې زور ولګولو او خپل بچي دپاره یې ترېنه وغوښتله او زما عزتمندو هغې ورکړله. په هر حال چې کله واده وشو دا جینۍ را واده کړله، وړه خبره به دې خواښې دې جینۍ ته بهانه کوله او په خاوند باندې به یې وهله چې دا جینۍ د خپل خاوند غیبت وکړي، د خپل خاوند نافرماني شروع کړي. نو زما عزتمندو اوس داسې ورځ ده او دې خپل انګور ته وایي چې دا کټونه بره چت ته وخېجوه. په دې نیت یې ورته دا خبره وکړه چې دا به راته وایي چې ورځ ده اوس به باران شروع شي او ته په ما باندې کټونه بره خېجې، بیا به وایي چې بیا یې راکوز کړه. خو دا خبره نه کوي، چو چرانه بغیر زما عزتمندو ټول کټونه یې بره وخېجول. بیا باران شو شا به منډه کټونه راکوز کړه، فرمان برداره وه، تربیت یافته وه، بیا وختله کټونه یې راکوز کړه. واخې وایي چې دا به اوس په څه طریقې سره دا وهل ټکول خوري، دا خو خبره مني او چې کومه ښځه خبره مني سوال نشته، سخته خبره نشته. بیا زما عزتمندو خاوند یې قلبه کوله، بیوې کوله، هغه پټي کې لګیا دی، ده ته یې ویلې چې هغه خاوند له دې روټۍ یوسه، هلته یې وله خاوند پوی کړی و. زما عزتمندو خاوند یې هغه د کلبې غویان الټه تړلي و، هغه لګیا دی کلبه کوي او چې کله دا جنۍ دا ښځې ورغلله او ویې کته چې دا غویان یې خو الټه تړلي دي او زما خاوند ورته شا طرف نه چوکه نیولې ده. نو هلکه دا غویان په یو طرف کا نو دا به دواړه چې کوم دی په صحیح طریقې سره دا پټې واړېدله. خو دا خبره نه کوي، دې دا روټۍ یوړله او هلته کېناسته او د خپل خاوند په تماشه باندې شو. خاوند غریب اوس لګېدلی دی، غویانو ته یې چوکه نیولې ده او په دې نیت باندې چې اوس به راته دا ښځه وایي چې دا غویان داسې سیده وتړه، دا ته څه ظلم کې لګی دی غویانو سره، ستا دماغ کار کوي که نه کوي؟ الټه دې تړلې دی او لګې روانولې غواړي، دا چېرته هم نه روانېږي. نو زما عزتمندو چې دا ښځه ما ته دا خبره وکړي زه به پرې راباندې کړم، ښه به یې وټکم، ښه به یې وهم. خو ښځې چېرته دا خبره کوله؟ ښځه خاموشه ناسته ده، تربیت یافته زنانه ده، د خپل خاوند مخې له نه راځي او چې کله یې خاوند ښه ستړی شو او رالو کېناستو ځان نه خولې لګېدی صفاګۍ، د هغې نه پسې دا ښځه پاڅېدله او زما عزتمندو غویانو ته په غوږ کې وایي ګوره دا ستاسو مالک دی، مالک دی چې دا درته وایي الټه ځئ خو الټه ځئ که نه، چې دا درته وایي چې الټه ځئ خو الټه چلېږئ، چې درته وایي سیده ځئ سیده ځئ. نو زما عزتمندو ترخه خبره، تیزه خبره، وهل ټکول دا پکې د کوم ځای نه راغلی.
خدا پکې ال راضي چې کله زما عزتمندو خاون یو خبره کوي ښځه بله خبره کوي خواښې یو خبره کوي دلته نه چې انګور ورته دوه خبرې کوي نو زما عزتمندو دا کور چرته هم نه جوړېږي او چې کم کور کې دغه جنګ جګړې وي دغه زما عزتمندو خواښې انګورینې او دغه د خاون او د ښځې خپلو منځ کې جنګ جګړې وي دا کور زما عزتمندو بې برکته کور دی دې کور ته چې څومره وړه راځي څومره چینی راځي څومره غوړي راځي څومره زما عزتمندو ساز و سامان راځي دې کې به برکت نه وي دې کې به برکت نه وي یو ګلکارو هغه زما عزتمندو دریم چت ته به خښته ایشتله دریم چت ته هغه نور ورته ویل لکه دا ظالم به چې دریم چت ته خښته رسوي نه یو پکې اواز وکړو دا د کور نه خوشحاله دی دا د کور نه خوشحاله دی نو زما عزتمندو واقعي خبره ده چې انسان د کور نه خوشحاله وي ښځې سره زندګي سیټ وي محبت وي خوشحالي وي نو دا سړی چې کله بار ځي بار زما عزتمندو دا خاورو ته لاس اچوي هغه خاورې ورته الله پاک د سرو زرو جوړوي